دې ته د اختر خوشحالي وي. دغه شان ستا د وجې نه د یو غریب په تن باندې ښایسته کپړه راله هغه خوشحاله ته خوشحاله، د یو غریب خېټې ته ستا د وجې نه ښایسته خوراک ورسېدو هغه خوشحاله ته خوشحاله. پخوا به اصل خوشحالي دا ګڼلی کېدله، نن د خوشحالۍ معیار بدل شو، نن د خوشحالۍ دستور بدل شو، نن د خوشحالۍ طور طریقې بدلې شوې. نن خوشحالي څه ته وایي چې یو سړی ګډېږي وایي دا خوشحاله دی، یا ښځه ورته ګډېږي دا ناست دی هغه وایي وایي یاره ډېره مزېدار ډانس دی. نن د خوشحالۍ دا شو، فلم ډرامه ګوري صرف خوشحالي دې ته پاتې شوه. پخوا به دا خوشحالي وه چې د یو سړي د وجې نه به 10 کورونه آباد شو، د یو کس د وجې نه به د 100 کسانو په بدن باندې به کپړه راله چې هغه خوشحاله شو، دا به خوشحاله. نن د خوشحالۍ معیار بدل شو. پخوا د خوشحالۍ دا معیارو چې الحمدلله ما روژه کې پوره ختم وکړو، خلک به اختر کې خوشحاله وو چې نن یوم الجائزه ده، نن د انعام ورځ ده، نن د الله د طرف نه د پیرزو ورځ ده، نن د الله د طرف نه د ورکې ورځ ده. په دې ورځ به سړی خوشحاله و، د اختر لمونځ له به ټیټ راتلو. ولې وایي ما پوره قرآن پاک تراوو کې ختم کړی دی، ما 2-3 قرآن پاکونه په ناظره ختم کړي دي، ما پوره رمضان کې د شپې 6 رکعاته تراویح کړي دي، ما ورپسې 10 شپې 9 شپې اعتکاف کړی دی، زما په کور کې ښځې اعتکاف کړی دی، زما لور دومره قرآنونه ختم کړي دي، زما بچي دومره قرآنونه ختم کړي دي، زما بچی دوبۍ کې دی، بار ملک کې دی، 1 لاک روپۍ غریبانانو له رالیږلې وې. د غریبانانو کور کې د هغه د وجې نه خوشحالي راغلې ده، د دې وجې نه به خوشحالي وه. یا به د دې وجې نه وه نن به زه ترور بي بي سره میلاوېږم، 3 ورځې ما له الله چوټي میلاو شوې ده او ما ته چې کوم دی خوشحالي میلاو شوې ده. زه به جهلم ته ځم، زه به پینډۍ ته ځم، زه به ترور سره میلاوېږم، زه به کاکا سره میلاوېږم، زه به ماما سره میلاوېږم. پوره کال ما ته دومره چوټي نه میلاوېږي. نن به هغه خوشحاله شي ځکه زما مور مړه ده. او حدیث او روایتو کې راځي چې مور سره ښېګړه کې د مور خور سره میلاو شه، د مور پلار سره میلاو شوه، چې پلار سره ښېګړه کې د پلار رور سره میلاو شه، د پلار وراره سره میلاو شه، دې سره میلاو شه. هاي نن معیار بدل شو. نن خلک وایي خپلوان لړمانان دي، عربیان هم وایي الاقارب کالعقارب، وایي خپلوان په شان د لړمانان دي. ولې عزتمندو معیار بدل شو، رور سره څوک نه میلاویږي. نن د اختر ورځ ده، دا بیټکونه اجرې به آباد وي، دوستانو سره به آباد وي، او دغسې چایونه به څکل کېږي، او دغه شربتې به څکل کېږي، سرګټې نسوار به کېږي. خو د ماما کاکا کره څوک نه ځي. ولې زما واده له نه راغلی، هغه تېر اختر ما که نه راغلی. خیر دی هغه خو سپین ږیری دی، ته خو کشر هلکې ته ورله لاړ شه. نه مشر لم دا نه دي پکار. نن بغزونه ختم کړي، قسم دی نن د انعام ورځ ده. خو انعام هغه چاته میلاویږي چې کم از کم امتحان کې خو پاس شوي که نه. انعام فیل شده هلک ته نه میلاویږي چې یو سړی په امتحان کې فیل یو ماله انعام راکړه. بعضې ماشوم که تاسو خیلی سکول کې جاړي، هغه نور ماشومانو ته انعام میلاو شي دام جاړي، وایي ماله خو انعام رانه کو. پلار ورته وایي بچي غلی کښېنه، ته خو فیل شوې، ته خو انعام څه چې یو کال به واپس دې کلاس کې تیرې. نو سوچ کول پکار دی چې موږ مخکې رواني کړو وروسته. قسم دی د معیشت لحاظ سره وروسته یو، د اخلاق لحاظ سره وروسته یو، د کردار لحاظ سره وروسته یو، د حسد لحاظ سره مخکې یو، د کینې لحاظ سره مخکې یو، د بغض لحاظ سره مخکې یو، د کنځلو اعتبار سره مخکې یو، یو بل ته سره دشمني کولو لحاظ سره مخکې یو، او دا شان بد اخلاقۍ لحاظ سره مخکې یو. نن دا اختر دی، ته به دا نوجوانان وګورې، دوی به سلنسرې راویستي او دا غرزار غروزار به او دا به سپین ږیرو ته په خپو کې پټاخې خلاصوي. اختر دې ته پاتې شو، خوشحالي دې ته پاتې شوه چې یو سپین ږیری ستا د پټاخې نه ویرېږي، ته خوشحاله شي. یاره ډېر کسان مې دې اختر کې ویرول، دا خوشحالي دې ته پاتې شوه. عزتمندو کله د یو غریب مدد وکړي او هغه خوشحالي ځان ته مخصوص کا. دلته ډېر کسان ناست دي، دلته حاجي صاحب ناست دی، په دې رمضان کې به روزانه دلته دسترخوان لګو، د هغه نه ته تپوس وکړه چې ته څومره خوشحاله وي. د کور نه به بارو خو خلکو له به پلیټونه ورکول او مزدورانو له په لار باندې به له څیزونه ورکول. د هغه خوشحالي ته ما کتل، ما ګوره خوشحاله دا دی. نن به سترګې نیغی لکه د قیامت په ورځ وایي مؤذن نیغ سټ ولاړي، د نورو سټونه به ښکته ځکه ته چې اذان کړی دی ټولو د اذان باندې لبیک ویلی. دې وجې نه عربیان وایي چې اختر څه ته وایي، وی لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید. وی اختر دا نه دی چې جدید کپڑے واچے، لکه جایز خودی خدا صرف اختر نه دی، اختر دا دی چې د الله چې کوم وعیدونه عذابونه را لیږلي دي د هغې نه ویریږي.
بیا وی لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید لمن تاب ولا يعود. وی اختر صرف دانه دی چې بخور اترونه ولګي، مشک و انبر او سینټونه اترونه ولګي. وی اختر داده چې ته د ګناه نه واپس شي ولا يعود، او دی ګناه ته واپس را نه شي. چې روزه کې دې څه پرېښي دي، اختر کې عزم وکړي چې الحمدلله ما دروغ پرېښي دي، ما زنا بدکاري فلانې ډینګ پرېښي دي. یا الله نن ماله بدله راکړه، زما تا ته توبه ده، زما تا سره واده اراده ده چې یا الله برو رجوع پورې به زه تا ته نیغې سترګې ګرځما، زه به دا ګناه نه کومه. دا اصل کې اختر دی. تو ګوره چې ستا په زړه کې څومره خوشحالي راځي. بیا وایي لیس العید لمن نصب القدور انما العید لمن سعد بالمقدور. وی اختر صرف دا نه دی چې غټ غټ دیګچي باندې کې، بلکې اختر دا دی چې انسان د خپل وس مطابق ځان خوش قسمت وګرځي، او خوش قسمت سره په اخلاق باندې په نیک اعمال باندې ګرځي. به ليس العيد لمن تزين بزينه الدنيا انما العيد لمن تزود بزاد التقوى. صرف د دنیا زینت نه، د آخرت په تقوا باندې په اخلاق ځان خسته کا، په کردار ځان خسته کا، سترګې ټیټې وړه په دې ځان خسته کا، په لار باندې په حیا باندې په دې باندې ځان خسته کا. وہی بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ انور، بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ عارف، قدم انسان سے سایہ بھی بڑا ہوتا ہے. د انسان د کردار خبره ده، د غټ او د وړو کی خبره نه ده. ګینه د انسان نه خو د انسان سورې اوګدي او غټي، خو سورې سکار نه کوي. دغه شان عزبتو به وی لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا. وی عید هغه دی چې انسان د خطاګانو نه ځان بچ کی، دا نه دی چې په غټو غټو سرلو باندې انسان سور شي.